د کوفی خلکو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته خطوط راولېږل او هغه خطوطو کې دا لیکلي وو چې ته د اهل بیت سرداري او ته سبتم من الاسبات او ته سیده شباب اهل الجنه د تا په موجودګي کې یزید ته په مونږ باندې د خلافت هیڅ حق حاصل نه ده ته کوفی ته راشه مونږ ټول خلک د تا په لاس باندې بیعت کوو نو حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه هغه لیکلي چې 12000 خطوط دا د کوفی خلکو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته را لګلی وو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ با یو خط کلاوه او بیا به سوچ کاوه چې آیا زه کوفی ته ولاړ شم که نشم ولاړ بیا به بل خط کلاوه او به ویل چې زه کوفی ته ولاړ شم که نشم ولاړ په دې شکوک او شبهات کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ مبتلا و په دې وخت کې د صحابه کرامو نه مشوره واخیستله او عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نه هم مشوره واخیستله او صحابه کرام ورته فرمایل چې ته کوفی ته مزه د کوفی په خلکو باندې اعتماد او اعتبار نشته نو بیا به حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سوچ وکړو وای کچیرته د قیامت پر ورځ باندې الله جل جلاله د مانه دا پښتنه وکړه چې کوفی خلکو تور غختلی او تا د تګنه انکار وکړو په هغه وخت کې تا د حق حمایت ولی نه وکړو په هغه وخت کې تا د باطلو تردید ولی نه وکړو نو زه به الله پاک ته څه جواب ورکوم په دې وخت کې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته دا مشوره ورکړه چې ته کوفی ته مزه د کوفی خلک چې کوم دي د هغه په خطوط باندې هیڅ اعتماد او هیڅ اعتبار نشته نو داسي حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ هم دا مشوره ورکړه خو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یو ورځ مشوره وکړه او سوچ وکړو او په دې خبره فیصله وکړه چې زه کوفی ته نظم د ما په ځای باندې مسلم بن عقیل دا زه کوفی خلکو ته لګم او هلته به معلومات واخلي چې آیا د دې خلکو خطوط صحیح دي او که غلط دي کچیرته د دې خلکو خطوط صحیح او د بیعت اقرار کړی وو بیا به زه ورشم او کچیرته د دې خطوط صحیح نه وو غلط وو نو بیا زه کوفی ته نظم مسلم بن عقیل دا چې کله د کوفی تلک ته تیار شو نو د سره د دوه واړه بچان دغه هم د کوفی ته د تلک اراده وکړه مسلم بن عقیل ډیر هغه ته نصیحت وکړو چې تاسو ما سره مزي خو هغه هم بچانو هغه هم یو ضد کاوه نو هغه بل اخر د پلار سره د کوفی طرف ته روان شول کله چې کوفی ته ورسېدل په لار باندې د کوفی خلکو د مسلم بن عقیل ډیر زیات استقبال کړو بلکې د کوفی ټول خلک د مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ ته د استقبال لپاره راوتلی وو او په دې لار کې ډیر بشمیره څو زره خلکو د حضرت مسلم بن عقیل په لاس باندې بیعت وکړو او چې کله دته دا معلومه شوله چې د کوفی خلک د یزید د بیعت نه انکار کړی دا نو په هغه وخت کې مسلم بن عقیل یو خط ولیکو او د یو تیز قاصد په لاس باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته خط را ولیکو او ورته ویل چې د کوفی خلکو چې کوم خطوط وو هغه بالکل صحیح دي د خلک ټول د بیعت ته تیار دي او ډیرو خلکو د ما په لاس باندې بیعت هم وکړو نو یزید ته چې کله دا پیغام ورسېدو چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یو کس مسلم بن عقیل کوفی ته لېږلی ده او ډیرو خلکو د هغه په لاس باندې بیعت هم کړی ده د فورا هغه گورنر د دې خپل منصب نه لري کو او ابن زیاد دا ډیر ظالم کس وو دا د گورنر جوړ کو او ابن زیاد ته ویل چې ته
کوم کسان چې د ما په لاس باندې د بیعت اقرار کوي هغه بیعت باندې قائم او دائم وي هغه ته څه موایا کوم کسان چې د بیعت نه اقرار انکار کړی وي مسلم بن عقیل په لاس باندې بیعت کړی وي نو د هغه خلاف ته ډیر سخت اقدام واخله ابن زیاد خلق سره را جمع کړل او ورته ویل چې کتاسو چیرته د یزید په بیعت باندې برقراري نو تاسو ته مونږ هیڅ نه وایو او کچیرته تاسو دغه بیعت مات کړی وي نو دا نقض بیعت نو دا نقض بیعت سزا چې کومه ده دا مرګ ده کوم کسانو چې د یزید په لاس باندې د بیعت اقرار کوي هغه صحیح ده کوم کسان چې د مسلم بن عقیل په لاس باندې د بیعت اقرار کوي هغه د دې بیعت نه رجوع کوي وګرنه هغه کسان د مرګ ته تیار شي نو هغه کس د ابن زیاد چې دا بیان وارویدو هغه قسم ډیر ظالم وو نو اکثر خلک بلکې ټول خلک د مسلم بن عقیل د بیعت نه انکار وکړو او د یزید په بیعت باندې د خپل ځان برقرار کو په هغه وخت کې هیڅوک هم مسلم بن عقیل ته د پناه ورکول ول نه وو او صرف یو کس وو هانی ابن عروه دغه حضرت مسلم بن عقیل ته پناه ورکړه او کور کې هغه ورسره رهایش ورکو نو ابن زیاد چې کوم لشکر وو دغه د هانی ابن عروه په کور باندې را بدل شول او په دې ځای کې هم مسلم بن عقیل د ابن زیاد لشکر ته و فرمایل چې مونږ ته د کوفه والو خطوط را لګلی وو زه ذکر اغلم او کچیرته د په خپل خطوطو کې صدق نه لري بلکې هغه خطونه د دروغجن وي نو مونږ ته واپس لاره راکا زب مدینه ته واپس ولرسم نو ابن زیاد لشکر ول ورته ویل هغه فوج ورته ویل چې مونږ ته واپس مدینه ته نه پریدو بلکې تا ته واپس د تګ اجازه نشته تا به مونږ دلته قتل کوو نو د ابن زیاد لشکر د حضرت هانی ابن عروه او مسلم بن عقیل او د دواړه بچان چې کوم دای په دې ځای کې شهیدان کړل نو هغه وخت کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ تم هغه خط ورسېدل او چې د کوفه حالات بالکل ټیک دي ته کوفه تراشه خلک د تا انتظار کوي د تا په لاس باندې د بیعت اقرار کوي او د تا منتظر دي حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د خپل خاندان سره د دغه نیت باندې سفر شروع کو د کوفه طرف ته د سفر شروع په لار کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته دا پیغام ملاو شو چې مسلم بن عقیل سره د دوړو بچانو د ابن زیاد لشکر چې کومه ده د هغه فوج هغه مسلم بن عقیل او د دوړو بچان د شهیدان کړل حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د خپل خاندان والو ته ویل چې حضرت مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ شهید شوی ده تاسو کې چې څوک واپس مدینه منورې ته تلګ اراده کول غواړي نو هغه ولاړ شي په هغه باندې هیڅ پابندي نشته زه څوک هم نه منې کوم خو زه د دې ځای نه مخته سفر جاری ساتم او زه ځکه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو خوب ماته بیان کو چې ماته په خوب کې یو علاقه یو ځای راښکاره کړلی شو د هغه ځای چې کومه شګه وه هغه سره ده چې په دې ځای باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت کیږي نو دا مخکې چې کومه لار ده حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د خپل خاندان والو ته ویل چې دا مخته ځای چې کومه ده دا د ما د شهادت ځای ده نو زه کله هم د شهادت نه واپس نه ګرځم که تاسو هم څوک د دې ځای نه واپس ځي نو هغو ته اختیار ده هغه مدینې منورې ته تللی شي نو خاندان والو هم ورته ویل چې مونږ د تا سره کوفه ته ځو مونږ واپس نه ځو په دې وخت کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د دغه لشکر چې کوم نماینده و د څو کسانې راوغوښتل او ورته ویل چې د ما درې شرایط دي په دې درې شرایطو کې یو شرط د ما سره تاسو ومنئ هغه درې شرایط کوم دي
هغه کې اول شرط دا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل چې تاسو ما واپس بغیر د جنگ نه بغیر د قتل نه صحیح سلامت تاسو ما مدینه منوره ته واپس پریږدئ ځکه چې مونږ راغلی په کوم مقصد پسې وو هغه مقصد د مونږ نه حاصلېږي خلکو د مونږ سره بې وفایي وکړله نو مونږ کوفې طرف ته د مونږ د تلګ هیڅ فایده نشته او مونږ واپس مدینه منورې ته ځو او دوم شرط دا ورته بیان کو چې تاسو بغیر به مباحثه بغیر به قتل نه تاسو ما د یزید خواته یوسئ زه د یزید سره براه راست ملاقات کوم او براه راست د هغه سره زه خبرې کوم او کچیرته تاسو دا دوه شرطونه د ما نه منئ ماته مدینه منورې ته د تلګ لار هم نه راکوئ او د یزید سره د ما ملاقات هم نه کوئ نو درم شرط دا ده چې تاسو کوم یو اسلامی ملک وي دغه اسلامی ملک سرحداتو ته مونږ ته پناه راکوي مونږ ته لاره کوي چې هغه اسلامی ملک ته مونږ لاړ شو نو د ابن زیاد د لشکر چې کوم نماینده و هغه د دې درې سره شرطونه انکار وکړو او ورته فرمایل چې مونږ دا درې سره شرطونه نه منو یو شرط دا ده که چیرته ته د یزید په لاس باندې بیعت کوي نو مونږ تا ته بالکل د تا د شرطونه منو او ته که چیرته د یزید په لاس باندې بیعت نه کوي مونږ تا قتل کوو په دغه ځای باندې مونږ د تا هیڅ شرط نه منو نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه مخته سفر جاری کو او د دې چې کوم افواج وو د افواجو لاره هم ورکوله او چې کوم ګول دایره وه دا ګول دایره د محاصرې والا دا یې هم پتنګوله چې کله دی د کربلا میدان ته ورسېدل په هغه میدان کې 40 دن 40 ورځې په دوی باندې د اوبو پابندي وه دوی ته یې اوبه هم نه ورکولې اوبه نه ورکول دا یو ځان ته شی ده او بیا چې کله د سمندر غاړه وي اوبه موجودې وي په نظر باندې هم راځي بیا هم څوک د اوبو نه انکار درته وکړي نو دا ډېر غټ امتحان ده نو 40 ورځو نه بعد حضرت حسین رضی الله تعالی عنه مشر بچی علی اکبر دا د کوم افواجو د دې طرف ته روان سو هغه سره جهاد شروع کو بهرال د کافرانو د افواجو ډیر صفونه ورمات کړل بل اخر بیا هم هغه یو کسو د جهاد په نیت سره هم نه وراوتلی د هغه سره وسایل هم نه نو هغه کې یو کس چې کوم په هغه علی اکبر یې شهید کو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ورغی او علی اکبر په خپل لاسو کې راواخستی او خپل خیمه ته راوړ او ورته ویل د خپل کور خاندان والو ته چې تاسو دا سنبال کړئ د کور خاندان وال هغه په دې باندې جړل نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل چې الله پاک مونږ ته د جړه حکم نه درا کړی بلکې مونږ ته د صبر تلقین او د صبر حکم را کړی دا چې کله هم د تاسو سره داسې واقعا راشي نو تاسو په دې باندې صبر کوئ نو هغې نه بعد د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه وړه بچی وه هغې علی اصغر په لاسو کې راواخیستی او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په لاس کې ورکو او ورته ویل چې دا خو یو معصوم بچی ده د لشکر والو ته وایي چې دغته خو د اوبه ورکړي دا که تاسو معصوم نه دا یو معصوم بچی ده دا خو د جهاد لپاره نه راغلی نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه علی اصغر په لاسو کې واخیسته نو په هغه د فوج په لشکر کو یو ظالم چې هغه په نیزه باندې علی اصغر وویشت د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په لاسو کې هغه شهید کو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه علی اصغر دغه سي کور تراور او کور والو ته ویل چې دغه ګول هم سنبال کړي نو بیا دا یو د صبر او د تحمل ځای ده چې په کوم ځای کې د ته بچای د مخ ته شهید کیږي او په کوم ځای کې چې یو بچی د په لاسو کې کافران هغه شهید کوي نو دا ډیر یو د صبر ځای ده چې په هغه وخت کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه خپل خاندان ورته ته د صبر تلقین ورکاو اخر کار حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دام د خپل خیمه نه بهر ته ووت
او لشکر والو ته ویل چې ما تاسو مشهید کوي، ما ته صرف دومره ټیم راکړئ چې زه 2 رکعاته نفلونه وکم. نو کله چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه او داس وکړو او په نفلو باندې ودرېدو، نو په دې په فوج کې یو کس چې کوم شمر، نو هغه کس حضرت حسین رضی الله تعالی عنه باندې د نیزه حمله وکړه. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه یې په دې ځای کې شهید کو. بیا هم د ظالمانو په دې ځای باندې دا خبره نه پرې خودله، بلکې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سر کاټ کو او د یزید په دربار کې هغه سر پیښ کو چې دا مونږ قتل کو. بیا هم حضرت حسین رضی الله تعالی عنه او د په خاندان کې دومره زیات صبر او تحمل و چې هغه مخکې 2 بچان شهیدان شول، بیا هم د صبر نه کار واخیستی او خپل کور والو ته دا حکم ورکاو چې تاسو صبر کوئ، ځکه چې الله پاک مونږ ته د صبر تلقین او حکم را کړی ده. د دې نه مونږ ته دا سبق هم ملاویږي چې کوم کسان د الله پاک په لار کې شهیدان شي، دا ته تاسو د مړي نه موایي، بلکې هغه شهیدان دي او ژوندي دي، خو تاسو د هغه د ژوند شعور نه لرئ. الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. او بل ځکه فرمایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. رضي الله تعالى عنه وعنهم. الله جل جلاله دی د صحابه کرامو محبت، د صحابه کرامو مقام او مرتبه زمون په زړونو کې کینوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.